ولایت خان ولایت صاحب پروګرام کې ته هرکلی وایو. مننه جی، ډېره شکریه ظهور بھائی. تېرو ورځو کې ایکسپریس کې ستاسو یو بیان راغلی دی چې یاره زوړ کارکون شاته لاړو نوی خلک مخکې راغی. د دې بیان څه مفهوم دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو زه ستاسو د تحقیق نیوز شکریه ادا کوم چې تاسو دلته کې راغلی او زمونږ دا خبرې عوام ته اورول غواړئ. اصل کې زمونږ په تېر شوي ټینور کې دا بیان چې ما دا کړی نو دا مونږ دې وجه نه دا کړی چې زمونږ په دې 2.5 کاله کې زما نور ملګري څه کوي چې موږ لاسیم هاوس نه دی لیدلی چې راسیم هاوس تور دی که سپین دی که دا څرنګه دی. په تېر شوي ټینور کې به زه یو 50,000 پیرې تللی یم سیم هاوس ته. الله شکر دی دا شان زما نور ملګري تللي دي زما سره زما د دې کلي هلکانو چې یاره په سیاست یې دومره کول نه خو ما د ځان سره بوتلي دي ما د وزیر اعلی صاحب سره کېنولي دي. خو په دې 2.5 کاله کې خو سیم هاوس څه کوي چې موږ د ډي سي دفتر نه دی لیدلی. نو چې نوي کسان راځي او شمولیتونه له دوی دغه ته بوځي سیم هاوس ته نو خامخا زموږ سره نه مشوره شته نه زموږ نه تپوس ته. زه شمولیتونه کومه ما سره 3 شمولیت دي ما مقامین پی ته وي چې یاره دا کسان زه شاملوم ما منع کوي چې ته مه کوه شمولیتونه او چې د ده د خوښې نه به سیم هاوس ته خلک بوځي. خو ما تاسو وایي زما ذاتي مفادات نشته دی کنې چېرې زه په داسې خبرو خاموشه پاتې شم. کوم چې غلط کاري ټیک په ورته غلط وایم چې کوم چې ټیکي بالکل به ورته ټیک وایو. د ښو کارونو به صفت کو د ښو کارونو به مرسته کو او چې غلط کار کوي ټیک په ورته لکه د دیوال ودرېږو زموږ د خپل وس مطابق چې څومره کېږي موږ به د هغې د ممانعت کوشش کوو. هر سړي خپل سوچ دی. دا الحمدلله زموږ په اړه کې داسې قسم څه دغه نشته دی او زه ظهور بھائی د دې کیمرې په شیشه باندې تا ته په قرآن انګلاس څخه ښودلی شم چې خلک تاسو په ما باندې اکثر ډېر سوال کېږي چې یاره موجوده ایم پي د ده ورور دی دوست دی تعلق د دې خبرو نه زه انکار نه کوم. خو که ماله ایم پي صاحب د اوسه پورې په دې 2.5 کاله کې یا کلاس پور کړی یا ماله ټرانسفر کړی یا هغه ماله چېرته کمبه را کړی یا ماله ټرانسفرمر را کړی د 2 کوڅونه علاوه چې هغه پڼ مونږ ته عاطف خان باندې ما منظور کړی دی چې ما ته ویلي چې 1 کروڑ روپۍ به په دې کې تاله درکوو. هغه مطلب دی چې دوی په خپله مرضۍ ولګوو خو ما پکې 4 کوڅې دغه کړي دي په هغې قسم نه خورم. د هغې نه علاوه د ایم پي صاحب له قرآن قسم ورکړې ورته ووایه تا ولایت خان له څه ورکړي په دې 2.5 کاله کې. باقي د ورورۍ د تعلق نه خو مطلب دی چې څوک انکار نه شي کولی خو زموږ ورور دی زموږ ملګری دی. مخکې هم ورسره زموږ تعلق او ملګرتیا وه اوس هم کوو مخکې هم سپورټ کړی دی اوس په هم سپورټ کوو خو لکه دغه پکې نشته دی. صدر صاحب نن چې موږ ګورو پاکستان تحریک انصاف اوورال په پاکستان کې هم ورته د پی ډي ایم د حوالې داسې څه ډېر مشکلات دي. خو که موږ راشو تحصیلي کاټلنګ نو په تحصیلي کاټلنګ کې د پاکستان تحریک انصاف کې هم خپل ګروپونه په نظر راځي. زما د خبرې مطلب دا دی چې محمد خطاب باچا په پاکستان تحریک انصاف پارټۍ کې تاسو ګڼئ چې ډېر راغلی دی د هغه چې کوم عهده هغه ته میلاو شوې ده دا تاسو اکسپټ کوئ او که نه دې نه انکاري یې؟ تاسو په دې ټیم کې 2 سواله وکړل. لکه په یو سوال کې دننه تاسو 2 سواله وکړل. یو د پی ډي ایم خبره وکړله او دویمه د خطاب باچا او د ګروپ بندۍ خبره وکړله. پی ډي ایم چې دی په دې باندې خان صاحب تاسو ته پته ده څه کلونه مخکې هغه دا بیان ورکړی چې انشاءالله العزیز زه په دې خلکو لاس واچوم نو دا ټولې پارټۍ چې دی دا به موږ ته یو کېږي او نن تاسو وکتل چې هغه ټولې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف ته یو شوي دي. دویم سوال تاسو د خطاب باچا او د ګروپ بندۍ وکړو. خطاب باچا چې دی هغه هر چا ته پته ده زموږ د پی کې 48 د ډسټرکټ مردان ملګرو ته چې هغه په آزاد حیثیت باندې الیکشن کړی دی د دې نه یو کارکوننګه یو ملګری انکار نشي کولی. خو د دې خبرې نه مطلب چې موږ انکار نه دی کړی چې یاره خطاب باچا د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ حصه نه ده ځکه چې هغه د پاکستان تحریک انصاف حصه ده. هغه له په ډسټرکټ کې اوس عهده هم ورکړې شوې ده. د دې نه علاوه که موږ ووایو چې یاره خطاب باچا د پارټۍ سره وایلیشن کړی دی نو زه خو به لرې نه ځم. په پنجاب کې یا په خیبر پښتونخوا کې زموږ په ډېرو ځایونو کې زموږ زاړه ملګري چې کوم وو هغوی ودرېدلي دي
په آزاد حیثیت باندې الیکشن کړي دي او واپس پارټۍ ته راغلي دي. زه د پنجاب یا د خیبر پښتونخوا لکه زړې خبرې نه کوم ګینې چېرې نور خلکو مت چې د پارټۍ خلاف الیکشن. زه تازه ترین صورتحال ته بیانوم چې اول ورځ په ګلګل بلتستان کې الیکشن شوی دی او هلته کې مطلب دی چې زمونږ تقریبا 100 پلیران چې دي زاړه کلاړیان زمونږ هغوی د پارټۍ نه بغاوت وکړ، ټیکټونه ورته میلاو نه شو او په آزاد حیثیت باندې بیا هغوی الیکشن وکړی او پای کې 15 ملګري زمونږ خدای پاک کامیاب کړه، امپیګان شو. هغه امپیګان چې دي هغه نن د ګلګت بلتستان د صوبایي کابینې حصه ده، په هغې کې څه کسانو ته منشترۍ میلاو دي او هغه واپس په تحریک انصاف کې شامل شوي دي. نو موږ که دا وګڼو چې یاره هغه د پارټۍ مفادات و، د پارټۍ د دغه دپاره مطلب دی چې دغه شوي دي، نه خطاب باچان د پارټۍ د مفاداتو دپاره پارټۍ کې واپس دغه شوی دی ان شوی دی. تحریک انصاف ډېر ورکر چې دي نو هغه د خطاب باچا د حیثیت نه انکار کوي. هغه وخت کې چې هغه څنګه تاسو په خپله باندې دا خبره اکسپټ کړله، اوس چې دا کم کارکون چې دی نه مني، دغه کارکون خو داسې شو چې دی د پارټۍ نه مني که نه، خطاب باچا د حیثیت نه انکار کوي نو دی د پارټۍ نه انکار نه دی. زه خو مطلب دا دی چې په دې باندې به دومره ووایم چې یاره که د چا ذاتي اختلاف وي خطاب باچا سره یا زموږ د بل یو ملګري سره، نو هغه په هغې خو زه خبرې نه شم دغه کولی. مطلب دا دی چې لکه د خطاب باچا د حیثیت نه انکار کول دا اوس د خطاب باچا سره ذاتي ټسر دی، داسې ده ذاتي ټسر کېدی چې خدا لکه د پارټۍ منشور نه دی، که د پارټۍ منشور وی نه په خیبر پښتونخوا کې، په پنجاب کې یا په ګلګل بلتستان کې مطلب دی چې کوم خلکو آزاد الیکشن یې کړی وي هغه خلک ولې په پارټۍ کې واپس ان شول او هغوی ته امپیګان پیدا توالی دی یا په دغه کې چې هغوی ته منشترۍ میلاو شولې. نو دا هم پکار دی تور چې د پارټۍ په عین کې داسې خبرې نه چې دا خلک بیا نه وي شامل کړی که نه. ولایت خان ستاسو نه سوال کوم، یو وخت 2018 الیکشن پورې هر طرف ته به ولایت خان 2018 الیکشن نه پس داسې څه حادثه وشوه، داسې څه وجوهات دي چې د هغې د وجې ته د ټولو خلکو یېر کړلی شو، څه وجه ده؟ ضرور وایي خبره داسې ده چې زه به دومره ووایم چې په سن 1996 کې چې کله سکندر خان الیکشن ته ولاړو نو زه چونکې هلک وم په ټایم کې لږ دغه وم اوس هم خو مطلب دی چې عمر دومره زیات نه دی او بهر کې په ټایم کې وړو هلکانو کې راتلو. نو مونږ د خان صاحب راغلی و دغه ته د یونو سټیډیم ته مردان ته او سکندر خان د الله پاک وبخي څنګه ولا هغه ولاړو، بیا د رسول خیل حجره کې کوی کې زمونږ جلسه شوې وه. د هغې وخت نه مطلب دی چې زما که دا دغه وکړم چېرې عوامي نیشنل پارټۍ چې په مونږ کې نقصانات کړي دي نه که دا ټوله دنیا هیره کړي خو په کار دی چې مونږ هیر کړی نه وی، ځکه چې زما جانزیب تره چې دی چیرمین صاحب الله دې روغ لري تقریبا 20-25 نوکرۍ مونږ له هغه را کړې وې عوامي نیشنل پارټۍ، په هغې کې زما والد صاحب هم پای کې شامل و، زما خپل سکه بل تره پکې شامل دی مونږ ته چې دا کلاس پورې مونږ له راکړې، کوڅې مونږ ته عوامي نیشنل پارټۍ کړې وې، ټرانسفارمر ما ته عوامي نیشنل پارټۍ کړی و، خو ما د هغې خپلې کورنۍ نه د هغې خپل هر څه نه بغاوت وکړو او د تحریک انصاف کې مطلب دی چې مونږ هلې ځلې شروع کړلې، نو په یو سوچ مې شروع کړې وې. بیا د هغې نه بعد په 2008 کې چې کله دغه وکړه پاکستان تحریک انصاف بایکاټ وکړه نو پیپل پارټۍ کې سره ما بېنظیره د خدای پاک وبخي هغوی سره مونږ پیپل پارټۍ کې منډې ترړې وکړې دي. 2011 کې زه دغه د خپلې حلقې ارګنایزر پاتې شوم، ډپټي ارګنایزر پاتې شوم، بیا په 2013 کې الیکټډ صدر د تحصیلي کاټلنګ پاتې شوم. الحمدلله مونږ خپل کاروبار ما په بحریه ټاون کې خپل پلاټو د الله شکر دی ما پارټۍ دپاره ډونیټ کړی، عثمان بلاک کې 180 نمبر یا 182 نمبر پلاټو نن باندې زما مطلب چې په زما په نوم باندې دغی زه د پارټۍ دپاره چې زما نه سوره کېدله ما ته نن تاریخه پورې کړې ده. زه که نن مطلب دی چې که تاسو کوم سوال وکړه هغې له را روان یم چې که 2018 کې ما یاره ایم پي صاحب یا مینې صاحب یا ملګري ولې ما شاته کوي، زه هغې سوال له تاسو راځم چې زما خپل ذاتي مفادات نشته،
زما د خپل ذاتي مفاداتو دپاره نه ما خپل موجوده ام پی سپورټ کړی، نه مطلب دی چې ما خپل وفاقي منسټر صاحب علي محمد خان سپورټ کړم. ما د خپل ذاتي مفاد دپاره نه دی، زه په د عمران خان په یو سوچ او په ویژن باندې لګیا یم. نن که هغه ټیم کې د دغه ټیکټونو دغه راله، ما خپل ذاتي طور زما سره په دې حلقه کې زموږ سابقه کینډیډیټ چې دی هغه زموږ ما سره خپل ذاتي طور لږ زیاتیات کول، نو ملک صاحب چې دی هغه زما سره تعلق و یاري دوستي و را سره. هغه تعلق نن برقرار دی؟ تعلق خو الحمدلله برقرار دی. کم 2018 کې و هغه تعلق او ننني تعلق کې فرق شته؟ یاره جی فرق راشي انسان کې، خامخا چې کرسۍ ته سړی ورسي نو چې کوم ملګري لاندې پاتې شي، که زه ووایم داسې زموږ نور هم په دې پارټۍ کې ډېر زاړه ملګري زموږ شاه پارمان صاحب یا مطلب دی چې اسد قیصر صاحب دلې دا زموږ ټول ملګري وو، علي محمد خان دلې. خو چونکې پارټۍ کې ذموارۍ نه ډېر راشي په سر باندې، نو دا بیا د لاندې کشران ملګري د سړي هېر شي. څه داسې کسانو چې هغوی 2018 الیکشن کې چې یاره دا ټیکټ خطاب ته میلاو نه شي او دلته میلاو شي، حقیقت دی؟ بلکې په دغه دوران کې څه لږ غونډې کې ټسل راغلی و، په پاکستان تحریک انصاف اندروني ټسل و، او هغې کې مطلب چې داسې څه دغه مغه راغلي، دا پارټي دوه ګروپه شوې وه، لکه دې نه موږ انکار نه کوو. ملک صاحب چې دی هغه زموږ سره ملګری و زموږ سره، او د ملک صاحب ټوټل دغه موږ ته پته وه، لکه هغه یو پارټي نه وه پرېښې چې یاره مطلب دی چې هغه په هغې پارټۍ کې ټیم نه دی تېر کړی. مونږ په دې ټولو خبرو پوه یو، خو مونږ په هغې کې زنګ شامل ما چې ما په خپله عاطف خان ته بار بار دا خبره کړې وه چې یاره د ملک صاحب په دې حلقه کې د روغو په دغه کې یو خدمات شته دی، روغ صلاح خو په دغه کې خپل یو خدمات په دې حلقه کې شته دی. دا ګارنټي نشو اخیستلی چې دی په دې پارټۍ کې پاتې شي یا به پاتې نه شي. دا زه نن په دې شیشنګې وم او ما ملک صاحب ته بنامه هم ویلي، او دا خبره ما عاطف خان ته کړې ده چې دا ګارنټي شم درکړی، خو امید لرم انشاءالله چې سیټ په وباسي، او هغې دپاره مطلب دی چې زما ما خپل ذاتي طور څومره دغه کېده، نو ما باقاعده دغه سپورټ کړی دی ټیکټ کې. نن چې موږ غیر چاپېره وګورو نو پاکستان تحریک انصاف باندې یو الزام ډېر مضبوط لګي چې دوی هغه روایتي سیاست شروع کړ، هر ځای کې په هر اداره کې مداخلت یې تېر 15 کاله تاسو ډېر ښکلي تېر کړه. هغه لالیپاپ هم خلکو ته وښو، په هغې لالیپاپ باندې تاسو دوباره لکه که زه د ویم نو په دې علاقه باندې هر ځای کې چې چا وین کړی دی نو هغه کې دومره قابلیت نو که ووټ چا ورکړی دی نو هغه د عمران خان مخ له ورکړی دی. داسې ده که نه ده؟ زه ستاسو د خبرې سره اتفاق کوم، خو دلته کې لږه غونډه کې خو شته دی. تېر شوي حکومت دا چې هغې کې زمونږ 15 کاله تېر شوي حکومت باندې خبره کوم، برویس خټک صاحب وزیر اعلی هغه ښه ټیټ کار کوو. د هغې سره سره شیرام خان او عاطف خان چې خپله کومه کارکردګي په ایجوکیشن کې په صحت کې ښوولې ده، د هغې په بدولت باندې په خیبر پښتونخوا کې یوازې نه چې په پوره پاکستان کې عوام پاکستان تحریک انصاف له ووټ ورکړی دی. نو په هغې کې پرویز خټک صاحب او عاطف خان او شیرام خان خپله ډېره انتهایي ښه کارکردګي ښوول وه. زمونږ د سابقه ام پي ګانو ورسره کارکردګي ښه وه. موجوده حکومت زمونږ پلاپ په دې روان دی چې هغسې دغه نشته دی، ډلیورینګ نشته دی، ځکه چې دغه کسان چې دي ټول نوي کسان اغوسته شوي دي. اوس شیرام خان چې دی د هغه منسټري ښه روانه ده انشاءالله. صحت چې اوس کم دی، صحت کې اوس که تاسو خیال وکړئ نو ورو کار بیا شروع شوی دی. امید د خدای نه لرم انشاءالله کېدای شي چې عاطف خان هم خامخا به انشاءالله چې واپس راځي او دا حالات به انشاءالله درست شي. امید خو د خدای نه دی، تقریبا 2.5 کاله پاتې دي، دا حالات به خدای پاک ټیک کړي انشاءالله. ډېره مننه صدر صاحب. د صدر ولایت خان خبرې تاسو واورېدلې. په پاکستان تحریک انصاف کې ګروپ بندۍ نشته دی، که څوک ګروپ بندۍ کوي دغه د پارټۍ دشمن دی. که د خطاب باچا کم ملګري دي او که د پاکستان تحریک انصاف کم، دا ټول برابر دي. د ظهور خان اجازت غواړم د بل پروګرام پورې د الله په امان.